زما په مدرسه کې چې دستاربندي وي دیندار مسلمانان په هغه ورځ د خوشحالۍ نه نیم نیم لویږي او بيدینه او عالم کفر داغي په خېټو کې تور اوچتیږي لیغیظ بهم الکفار. دا سلسله د مخ کې نه روانه ده. دا د هغه زمانه قصه ده چې په کوم وخت کې اول استاد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او کور د ابو بکر صدیق دی. خلق خفشو او غوسه شو مدرسه د دار ابي بکر نه دستاسو چې د چا په نوم باندې مدرسه ده اسلام کې د ټولو نوړمبۍ مدرسه د هغه په کور کې و دارو ابي بکر صدیق کې و صدیقیه والو تاسو د هغه هستی په نوم مدرسه قائمه کړې ده د چا په باره کې چې رحمت للعالمین فرمای ان اعلمکم ابن ابي قحافه لوی دین علم دا د ابو بکر صدیق سره ده داغه په کور کې وړمبۍ مدرسه و بیا منتقل شو له دار ارقم ابن ابي الارقم ته طلبا دا بنو مسلمانانو چې څوک په مسلمانې ده د اسلام د ابتدایي حکمونو د زده کړې د پاره به په هغه مدرسه کې علم حاصلو یو کم سلويختو ته تعداد ور ورسېدلو د خوراک سکاک انتظام نو په یو ځای را جمع کېدلې نشو مشرکین مکه خفه کېدل د کمزورۍ زمانه وه رحمت للعالمین یو او دو صحابه په کور کور باندې تقسیم کړل دا بس تاسو سره پاتې کیږي دا د دارو ارقم ابن ابي الارقم طلبا دي د دې د خوراک او د سکاک انتظام کوي او تاسو ته به د الله قرآن خای. حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه یو کور ته هغه ور ورسېدلو دا د حضرت عمر د خور کور وو هغوی ته قرآن خودلو حضرت عمر لا اسلام نه دی راوړی توری په لاس را روان دی د رحمت للعالمین د قتل په نیت باندې وجنه وای لاره کې ورته یو سړی وی هغه چې وجنې د خپل خور ته پوسټ ولې نه کی چې کله را ورسید د خور کرا توری را وباسله خور ورته وی خبردار ته کو د خطاب زوی زه د خطاب لور یم ستا خپل لار ده او زما خپل لار ده چې ته زما د پاره د الله وحدانیت نه تسلیمې زستا د وجه نه بت ته سجده قطعا نه تسلیموم مخې ته پاڼې پرتې دي دا څه دي دا خورې ورې پاڼې دا د قرآن دي وی ما ته را دې خوا کا خورې ورته ها لاس ورته نه کې لاړ شه اول غسل وکړه ځان صفا کا وروستو بیا دې له ګوتې وروړه چې لاړ صفایي وکړله راغه واپس د قرآن کریم په پاڼو نظر پریوتلو دا خو د بشر کلام نه دی خورې رحمت للعالمین لمه ورسوه چې ایمان قبول کوه د قرآن د مدرسې نه الله حضرت عمر غوندې هستو ته د ایمان نور نصیب کړی دی دارو ارقم ابن ابي الارقم نه ورستو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شعب ابي طالب کې محاصره ده د کافرانو د هجرت وړاندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمر رضی الله عنه را ولېږلو تلار شاه چې کوم خلق مسلمان شوي دي هغوی ته د الله قرآن وښیه دار بني سعد کې مدرسه قائمېږي نو مسلم خلق د مدینه د اطراف و نرازی و قرآن زده کوي لا هجرت نه دی شوی هغه وخت کې ګیر چاپیره یهودیانو سره خطره پیدا کیږي چې دا کوم نوې کتاب راغلی دی او څوک ورته کینی زمونږ نه اوړي زمونږ د قوت بډیر کمزورې شي راځئ چې مدرسه ختمه کړو سلا یې وکړله راغونډ شو دا اوس قبیله دا او دا خزرج قبیله دا سعد ابن عباده رضی الله عنه پکې د خزرج قبیله نه ناست دی
اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ پکې دی، اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ پکې دی. اسید ابن حضیر لا ایمان نه دی قبول کړی، وی سړو توری مرو باسي وینه مت ویوي، زه زما سوال منت به وکم او په منت باندې به دا مدرسه ورته بند کړم. اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ راغه او داری بنی سعد کی قائمه مدرسه دروازه ډبوي، دنه آواز راځي سو کی اسید ابن حضیر یم سکه سره راغله، وای دا تاسو چې دنه کم کتاب وایي دا کتاب په خلقو کې گمراهی پیلاوي، دا کتاب بند کړي او دا مدرسه ختم کړي، ورنه جرګه در پسې شوی دا په بنو عبد الاشهل کې او قبائل را غون شوی دي، ټول قتل کوي ویني درلتوي. جرګه شوی دا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته فرمایي دنه خو لګ راشه. اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ چې څنګه دن نزی، مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته د سورہ طه آیتونه تلاوت شروع کړي. د سورہ طه هغه آیاتونه په کوم سره چې آل ته په مکه مکرمه کې د حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ په تلاوت باندې د سورہ طه په وړاندې آیتونو باندې الله حضرت عمر مسلمان کړو. هغه د سورہ طه وړاندې آیتونه حضرت مصعب ابن عمر تلاوت کوي، اسید ابن حضیر پسترګو کې اوخ کې راځي. دا د دې کتاب خو مونږ اسی دشمنی کو، دومره ښکلی کتاب دی دا قرآن. یره ما ته به کلمه او نه وایي، ورشه لاړ شه غسل وکړه کپړې بدل کا رستو کلمه به وایي. ځان صفا کو راغې کلمه وویله، بهر چې د جرګې ځای له راغې جرګه شروع ده دی خاندي. د جرګې خلق دا ګمان کوي سړی کامیاب راغی، مذاکرات کامیاب شو، مدرسه به بند شي، قرآن به ختم شي. هغه ورته وی دا خو تاسو ډیر په گمراهۍ کې یئ، هغه کم کتاب چې تاسو په دشمنۍ کې راغونډ شوي قرآن مجید هغه د انسان کتاب نه دی، هغه خو د الله رب العالمین کلام دی. دومره ښکلی کلام دی، زه ترنه متاثره شوم، ما هم ورسره اسلام قبول کو. سعد ابن عباده هغه وخت کې لا ایمان نه دی قبول کړی، توره را وباسله، زه د خزرج سردار یم، یا به د خپل سر الته کېږدم او یا به د هغې سرونه درله په دې توره کې راوړم، خو دا قرآن او د قرآن دا مدرسه به ختمومه. چې کله لاړ شو دروازه یې ووهله، دننه آواز راځي من بالباب، هلکه څوک یې مېلمه دی، ورته وایي سعد بن عباده سید الخزرج علی بابک، زه سعد ابن عباده یم او دلته راغلی یم، څه دپاره راغلی؟ دا تاسو چې کوم قرآن وایه دا قرآن به ختموئ او یا ستاسو نه سرونه قلم کوم. ورته مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایي تاسو تشریف راوړئ، دا قرآن لږ واورئ، کو اثر یې در باندې وکړو ټیک ته کوی ونه کو چې تا کومه سزا ویله مونږ ورته تیار یو. هغې یقین و سعد ابن عباده رضی اللہ عنہ چې دننه راغی، مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ په ښکلي آواز، مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ د رنگ نه هم ښایسته، آواز نه هم ښایسته، اخلاق نه هم ښایسته، د عطورو د ښکلو خوشبویانو په هغې کې په پوره اهل مکه کې مشهور و او لوی ښکلی قد و قامت ورته الله ورکړی و. چې کله سعد ابن عباده ورته مخې ته کېناستلو، مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته سورہ طه په ښکلي آواز باندې شروع کړله. سعد ابن عباده خاموش را پاسېدو، نه یې ښه وکړل نه یې نا وکړل، بهر را ووتلو. دننه خلق حیران شو، مونږ خو د ده په طبیعت پوه نه شو، د قرآن تلاوت ورله زړه فتحه کړی دی، خو ایمان یوازې نه راوړي ځکه د قبیلې سردار دی. واپس جرګې له لاړ شو، توره یې را وباسله او خپلو خلقو ته وایي ای زما قومه، کو تاسو ایمان را نه وړو، نم په ښه کې شریکېږم نم په بده کې شریکېږم، ما سره په جمع باندې ووایي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان سشوه. هغې نه وروستو مسجد شریف کې یو ځای خاص شو د مدرسې دپاره،
صفا یو چبوتره وا، هغې کې به طلبا ناستو، هغې طلباو ته به اصحاب صفه وي. خلق به راتلل، هلته به علم حاصلو، او بیا به رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم اطراف عالم ته تقسیمول. حضرت معاذ رضی الله عنه یې الیږلو یمن ته، ابو موسی اشعری رضی الله عنه یې الیږلو یمن ته، ابو الدرداء رضی الله عنه لاړ شو دمشق ته، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لاړ شو کوفے ته. په اطرافو د عالم کې د صفی د مدرسې علما، فقها، مفتیان، مفسرین الله رب العالمین په چاردانګ عالم کې خواره کړه. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د مدرسې د معلم د پاره 15 درهم تنخواه مقرر کړه. عهد فاروقی کی تنخواه بڑاو شولا. دا چې کوم ځای ته به اسلامی سلطنت وسیع کېدو، هلته به دینی مدرسې قائمېدلې. دلته په بغداد کې نظام الملک توسی هغه جامعه نظامیه قائمه کړله. هلته په قرطبه کې جامعه زیتونیه قائمه شوله. دلته په اندلس کې ځان له مدرسه قائمه شوله. په هر ښار کې مدرسه قائمه شوله، علوم دینیه خلقو ته ښایي. هندوستان کې یو زمانه کې جامعه رحیمیه قائمه شوله. حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب او شاہ ولی اللہ صاحب رحمهم الله تعالی ترنا امت ته علوم نبویه خودل. فرنګي راغې، د فرنګیانو خلاف دلته د جهاد او د ازادۍ تحریکونه راپورته شولو. د ستاسو د علاقې موږ د دې علاقو مجاهدین را پاسېدل او د فرنګیانو خلاف جهادونه کول مسلسل. فرنګیان ویل چې دا بغاوتونه به کله ختمیږي. یو کمیشن یې جوړ کو، هغه کمیشن ورته رپورټ ورکو چې تر څو وخت مو د مسلمانانو د ذهنونو نه قرآن نه دی وباسلی، د جهاد جذبه په هر مومن کلمه گو مسلمان کې موجوده ده. لہذا د سکول نه، د کالج نه، د یونیورسټۍ نه د قرآن، د بخاری، د هدایې د هغې کتابونه او د هغې کلاسونه ترېنه ختم کړئ، او چې دا کومې مدرسې دي دا بلډوز کړئ، دا علما گرفتار کړئ. 1000 دینی مدارس 1857 کې دا په دہلی کې موجود وو، په یوه ورځ باندې ټولو ته تاله ولګوله. علما یې گرفتار کړل. 70,000 علماء کرام دای په دہلی کې صرف په پانسۍ باندې وخیژول. یو انګریز مورخ لیکي، وی د دہلی د چاندنی چوک نه پر ریل کې کېناستم او د پیښور پورې می سفر وکړو، په سالم روډ باندې، په سالم ریلوے لاین باندې داسې یوه ونه نه وه چې د یو عالم سر ورته ځوړن نه و. علما دای قتل کړل، علما یې شهیدان کړل. د سکولونو او د کالجونو او د یونیورسټو د نصاب نه د حفظ کلاسونه ختم کړل، د علم کلاسونه ختم شو، د امت مستقبل تاریک شو. غمخوار علماء سره فکر پیدا شو چې څه به کیږي. الله جماعتونو کې به اذان والا څوک پاتې نشي، څوک راتلونکي نشته دی، ځکه مدرسه ختمه، د سکول نه د حفظ او قرائت کلاسونه ختم، او زاړه علما یې راله شهیدان کړل. د دې خطې دینی مستقبل تاریک شو. الله رب العالمین د یو څو خپلو محبوبو بندگانو په زړه کې القاء وکړله، یو الهام پکې وکړو، یو مدرسه قائمه کوي. او د دیوبند په قصبه کې مدرسه قائمیږي، او د مدرسې مقصد دا دی چې امت ته د قرآن کریم حافظان ورکو، امت ته د قرآن کریم عالمان ورکو، امت ته د قرآن کریم مفتیان ورکو، امت ته د دین اسلام د مختلفو شعبو دپاره رجال کار فراهم کو، مرد میدان ورته ورکو، مرد مجاهد هر مورچې ته ور اولیږو. د امت عقاید په خطرو کې دي. کرسچن مشنریز راغلي دي او هغوی په مشنری سکولز کې لګیا دي او مسلمانانو ته مسیحیت ښیي، مسلمانانو ته عیسائیت ښیي،
مولانا رحمت الله کیرانوی رحمت الله علیه د صلیبیانو د عیسائی علماء سره د غي سره مباحثه شروع کړې د اسلام په دفاع کې حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د امت اسلام د عقیدو د تحفظ د پاره ملا او تړلا چا خانقاه سنبال کړلا څوک لاړل د جهاد په مورچه کې ودرېدل چا د دفاع ختم نبوت د پاره د مرزا غلام قادیانی خلاف محاذ سنبال کو چا د دهریت د مخنیوي د پاره د توحید جنډه پورته کړله ودرېدلو په میدان باندې هغه یو دارالعلوم دیوبند الله رب العالمین امت ته مولانا الیاس ورکو مولانا زکریا ورکو چا چې په دنیا کې د دعوت او د تبلیغ یو ښکلی محنت قائم کړی دی د ډیرو ځوانانو تندي الله په سجدو باندې آباد کړل د ډیرو ځوانانو مخونه الله په سنت نبوي باندې مزین کړل ډیرو ډاکوانو توبې وباسلې ډیرو سنگرانو فلمي اداکارانو هغوی د تبلیغ د برکته توبې وباسلې بل طرف ته د خانقاهونو د پاره اهل حق اولیاء مرشدین مسترشدین د دارالعلوم دیوبند امت ته ملاو شو بل طرف ته دغه خاورې د هغې د ازادۍ دپاره او د اسلام د سربلندۍ دپاره د هغې دارالعلوم دیوبند نه امت ته شیخ الهند او حضرت مدني ملاو شو امت ته مفتی محمود او حضرت هزاروي ملاو شو بل طرف ته د دغې مدرسې نه د علم حدیث د مسند سنبالولو دپاره مولانا شاه انور شاه کشمیری غوندې هستی ملاو شوې مولانا اعزاز علي مولانا ادریس کندهلوي غوندې هستی دا ورته الله رب العالمین نصیب کړلې نن د دین اسلام هر مورچه الله رب العالمین آباد ساتلې ده دا د پاکستان تر امتیاز دی پاکستان ته په تحفه کې ورکړل او دا سلسله روانه ده رونو دا مدرسې زمونږ او ستاسو بچو ته دینی فکر ورکوي اسلامی سوچ ورکوي دینی نظریه ورکوي مشرقي تهذیب ورخایي دا وګوره په سرونو باندې پټکې دا مشرقي تهذیب دی او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی مشرقي لباس دا د پښتنو لباس یوازې په نارینهو کې نه فخر سره وایما زمون د بناتو په مدرسه کې الحمدلله د ټولو نه زیاته پرده د زنانو دا زمون د بناتو په مدرسو کې د الحمدلله صالح لونا صالح زامن د قوم ته دا ډالۍ شو زابل ورځ یو دستاربندۍ لتلی ومه قاري صاحب د مدرسې مشر یو ساده زمیندار سړی راپاسه او ویدله انعام ورکوم پورا یو کال مسلسل روزه نه منځونه په پابندۍ سره کړي دي ما یې منځونه زه دي دا نه د کوم ځای نه راغلل ما ته مفتي صاحب صرف فرض منځونه نه داسې ښکلی دیني ماحول دی زمونږه د ده ماشومې په تېر پوره کال کې چرته د تهجدو مونځ نه دی قضا کړی الله اکبر چرته اشراق منځ نه دی قضا کړی د چاشت نوافل نه دي قضا کړي د اوابین د ماښام نه وروستو نفل نه دي قضا کړي 5 منځونه او 4 نوافل الحمدلله دا مونږ د قوم له په تحفه کې ورکوو زما د تعلیمي او د عصري ادارو د هغې حال وګوره زمونږ خو زړه ژاړي چې خدایه د مسلمان بچی تر ماسټر لیول پورې تعلیم وکړي او د قرآن کریم ناظره ورته صحیح نه ورځي نو دا قرآن کریم خو د انجینیر ضرورت دی د ډاکټر ضرورت دی دا خو د پروفیسر او د لیکچرر ضرورت دی دا د ایس ایچ او صاحب او د ډي اس پي صاحب او د ډي پي او صاحب ضرورت دی دا د میجر صاحب او د کرنل صاحب ضرورت دی دا د ساینسدان صاحب ضرورت دی دا د جج صاحب ضرورت دی دا د جرنلست ضرورت دی دا د بیوروکریټ ضرورت دی دا د زمیندار ضرورت دی دا د صنعتکار ضرورت دی دا خو د هر فرد بشر ضرورت دی ولې زما په تعلیم کې دومره صلاحیت نشته دی چې د قرآن کریم صحیح تلفظ زما نوي نسل ته وښایي شکر وباسئ چې دا مدرسې دي چې د قرآن کریم صحیح تلفظ زمونږ او ستاسو نوي نسل ته ښودلی دی الله دې شاد او آباد لري آمین په اخلاص سره ووایه
خپل بچی را اولېږئ، مدرسه کې داخل کئ. رونو ستاسو د آخرت او ستاسو د دنیا د دوانو د خوشحالۍ ذریعه به الله رب العالمین جوړي. ستا په رزق کې به چرته هم د دې وجې نه کمې نه راځي چې باقي بچي دي په روزګار دي او دا یو بچی دی د الله د دین علم حاصلوي او ته وایې چې د ده د وجې نه به په ما فقر راشي او په ما به لوږه راشي. الله ډېر غیرتي ذات دی. رحمت للعالمین سره یو طالب جان په صفی مدرسه کې سبق وایي. حدیث مبارک کې راځي كان أخوان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يتعلم في الصفة والآخر يكتسب. یو په صفه کې سبق وی او بل ځان له روزګار کو. هغه کاروباري رور یې راغی او نبی علیه السلام ته ګیله او شکوه ورته کوي چې جی زه یوازې یم او کار را باندې ډېر دی او دکان مې غټ دی او ګاهک راته ولاړ یو انتظارونه دي. مطلب یې دا کو دا رور مې را سره ولېږي نو دواړه وروڼه به لګیا یو، لږې پیسې به هم ډېرې وګټو، په ما به هم لږه راته راشي. رحمت للعالمین ورته څه فرمایي؟ لعلک ترزق به. کېدی شي دا تا ته چې کوم رزق میلاویږي دا الله د خپل دین د دې میلمه د خاطره تعالی کوم کور کې د دین طالب العلم دی الله به رزق کې فراخي راولي. د علما ورونو دلته ناست دي، زما یو د زړه یو درد واورئ. کوم ورونو مو چې علما دي فارغ کوي د قرآن درس او تدریس ته ووایه ورته رورې مونږ درنه دنیا نه ده غوښتلې او خیر دی اوسه پورې مو ستا بوج سنبال کړی، اوس نه وروسته به هم ستا بوج سنبالو انشاء الله العزیز. ته دا نه چې ته دکان نشي سنبالولی، ښکلی دکان به سنبال کې، ښکلی پټی به سنبال کې، خو د دې په ځای چې یوه ښکلې مدرسه سنبال کې او ستا نه ګیر چاپېره 50 ماشومان ناست دی د قرآن تلاوت کوي، نو د دې 50 ژبو د تلاوت ثواب به الله مجموعي طور د دې قاري صاحب هغې رونو ته هم ورکوي کوم رونه چې د دې قاري صاحب کفالت کوي او د باندې د کور بوج نه راځي. علما فارغ کوي. ډاکټر صاحب چې تاسو ډاکټري پې وکئ دلته ولا بیا د میخو واړه وباسئ او که نه لس جریبه پټی ولا په اجاره باندې نیسئ. نه، هغه ته وایي تا چې څه زده کړي دي اوس د دې نه خلکو ته فایده ورسوه. تاسو ورله میډیکل سنټر جوړوئ، تاسو ورله اسپتال جوړوئ. عالم چې کله فارغ شو رونو کور کې به ورته دنیا خبرې خلقو چې کم دی نو دا به ورته مقرر کړي، رور دا به کول غواړي، هغه به کول غواړي، دا نه چې مونږ کولی نه شو. الحمدلله هر څه کېدلی شي چې انسان یې کوي. البته دا علما کو د دین خدمت ته تاسو فارغ کړل دی به د دین ډېر ښکلی خدمت وکړي. یو عالم به درله یو مدرسه سنبال کړي. الله رب العالمین دی د دې مدرسې دا خدمات په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي. د دې بچو والدینو له مبارکي ورکوم.